الله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. زما عزتمندو محترم مسلمانانو اوریدونکو، بعضی بندگان د الله پاک د ایمان په وجه او د نیک عمل په وجه باندې الله رب العالمین ته داسې محبوب وګرځي چې الله پاکي د خلقو بزړونو کې محبت واچوي. د وجه نه زمنګ د دین مشران صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او داغین ورسته تابعین او تبع تابعین او نور سلف اهل علم د ایمان اسلام او د نیک عمل او د تقوا په وجه منګ او تاسو ته په دې زړونو کې څومره محبوب دي، سره د دې چې موږ لیدلې نه دي. نو دلیل به دی چې ایمان او نیک عمل چا کې پیدا شو، الله ته محبوب ګرځي او الله د بندگانو په زړه کې محبت پیدا کړي. نو په دې وجه باندې د دې سلفو د بعضو داسې ښایسته شانتې اقوال او لږ لږ د هغوی داسې سیرت یو نمونه په دې غرض بیانېږي دې درسونو کې چې موږ هم د دې خلکو په نقش و قدم روان شو او موږ سم الله محبتو کی او الله را ناراضي شي. نو په نن درس کې د یو تابعی مختصر شای تذکره کیږي چې هغه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جبه مبارکه بهترین شخصیت ویلې شوی دی او داغه نوم دی اویس ابن عامر القرنی چې مشهور دی په اویس قرنی باندې. حدیث د مسلم کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دے ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، وی غوره بهترین په تابعینو کې یو سړی دی چې د هغه نوم دی اویس قرنی. وکانه له ام او د دوی و مورم شتا، وکانه به بیاض او په د باندې سي برګې سپینوالی مرزمو فبرأ د الله نبی و هغه جوړ شوی دی صرف د یو درهم د روپۍ په مقدار پاتې دی. او په آخر د دې حدیث کې وایي چې د دنه تاسو څه وکئ دعا طلب کئ. نګوره په دې حدیث مبارک کې وګوره نبی صلی الله علیه وسلم
د فضیلت بیان کړی دی چې دا بهترین تابعی دی په تابعینو کې. اوس دلته یو اشکال په ذهن کې راځي چې د الله نبی دومره فضیلت د بیان کړی و او دته ښه دا زمانه برابره وه، نو د الله نبي سره ملاقات ولې نه کو؟ هغه له ورته ولې نه؟ نو سبب دغه بیان شوی چې د مور خدمت کاو او د مور په خدمت کې دومره مصروف و چې دا موقع ورته په لاس ورنه راله. خو نیکي او زهد او تقوا یې دومره وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ژبه مبارکه باندې د هغه فضیلت بیانوي. دلیل دی په دې چې دا بهترین شخصیت دی. بل حدیث مبارک کې دی چې د عمر رضی الله تعالی عنہ طریقه دا وه چې کله به داسې وفدونه راتلل د مدد او کومک دپاره، نو عمر رضی الله عنه به تپوس کاوه چې په دې کې خو اویس قرني نشته. نو په د یو وخت د اوقاتو کې یو وفد راغی د یمن نه، نو عمر رضی الله عنه د یو کس نه تپوس کاوه، نو بس په ده باندې راتیر وته چې انت اویس ته اویس ویلاو ویل ته د یمن نه ویلا او بیا د هغې نه وروسته د مراد قبیلې نه ثم من مراد ویلاو بیا ثم من قرن بیا د قرن نه ویلاو ویل الکه والدتون ستا مورم شته ویلاو ویل په تا باندې چې برګې مرض دی هغه جوړ شوی خو صرف د یو روپۍ مقدار کې پاتې دی ویلاو. عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې بختوره راجوخ شه او ما دپاره دعا وکړه. ولې؟ ځکه موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې داسې به وفد راځي د یمن نه او به دې کې به څوک وي اویس قرني وي او د هغه نه تاسو دعا وغواړئ. نو اویس له دعا وکړه. بیا ورته ویل چې اینه تریدو چېرته ځې؟ کوم طرف ته دې اوس کړی دی؟ هغه ویل کوفې ته. نو عمر رضی الله عنه ورته ویلې چې زه به هغه عامل ته خط ولیکم نو تا له به ښایسته ځای درکړي ستا به خدمت کوي. نو دی ورته به جواب کې وایي چې زه داسې غریبانانو او خړو پړو بندګانو څخه خوشحاله یم، زما دپاره دا مه کوه. کوفې ته لاړ. را روان کال له د کوفې یو کس حج له راغی. چې حج له راغی عمر رضی الله عنه سره میلاو شو. عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي چې اویس څنګه دی؟ هغه ویل ښه دی په خپله حال او په هغه نغه. نو د عمر رضی الله عنه ته دا حدیث بیان کړ چې ګوره ما ته د الله پیغمبر ویلي چې داسې اویس به راځي د مور به ډېر خدمتګاري لږ شی برګې مرض به یې پې او چې وملي د دعاګانې تې وغواړئ نو ته چې لاړ شي دعا تې وغواړه. نو هغه هم سړی هم حیران شو. نو په دې مابین کې چې واپس راغی اویس قرني ته وایي چې ما ته دعا وکړه. نو هغه ورته وایي چې انت احدث بسفر صالح، ته خو د ښایسته سفر نه راغلی نو ته ماله دعا وکړه. نو ده ورته بیا ویلې چې نه ماله دعا وغواړه. نو هغه ورته بیا هم دا جمله وویله چې ګوره د ښه سفر نه خو ته راغلی ته ماله دعا وکړه. نو هغه ورته بیا ویلې چې نه ماله به دعا کې. نو ده ورته بیا ویلې چې ته عمر فاروق رضی الله عنه څخه نی میلاو شوی. ویلاو میلاو شوی ما. بس هغه پوه شو چې دا حدیث به ورته ویلی. نو دعا یې ورله وغوښتله
او لږې ورځې بعد د غزې نه ایسته ځان غیب کو چې هسې نه دا خلک راځي او ما نه یو بل څه جوړ نه کړي. او په یو روایت کې اوس دا دي چې عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل چې دا ګوره داسې شخصیت دی لو اقسم علی الله لابره، که په الله باندې قسم وکړي چې قسم په الله دا کار به الله کوي نو الله د قسم نه غورځوي، الله پاکي قبلوي. او دا یو حدیث کې راغلي چې د الله بعضې داسې بندګان دي چې لو اقسم علی الله لابره، که په الله قسم وکړي نو الله یې قبلوي. نو اویس قرني د غزې نه ایسته غیب شو. د ده ډېر زیات مناقب دي او ډېر فضایل دي، خو دې دوه حدیثه چې دا کوم ما بیان کړه دې کې د یو فضیلت او د یو مقام وګوره چې دی د مور څومره خدمتګار دی. د نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات هم ترې پاتې شوی. دویم دې حدیث کې وګوره چې څومره لوی شرافت الله دله ورکړی. د الله نبی وایي چې دا خیر التابعین دی، بهترین شخصیت. دویم د ده مقام وګوره د الله نبی صحابه ورته وایي چې د ده نه ګوره دعا طلب کوي. دریم وګوره عمر فاروق رضی الله عنه عشره مبشره کې دی، جنتی انسان دی، لیکن هغه د ده نه دعا غواړي. نو دا دلیل دی په دې چې کله کله اعلی سړی د ادنا نه هم دعا غوستی شي. مرتبه د عمر فاروق اوچته ده، لیکن د هغه دعاګانې ډېرې الله قبلوي. یو فضیلت الله ورکړی دی، د هغه نه دعا غواړي. نو د مور په خدمت کې څومره لوی مقام پروت دی ته وګوره. او زموږ دې دور ته وګوره د مور او پلار خدمت څومره نیمګړتیا نن زموږ په دې دور کې په دې کې ده. نو اویس قرني ته چې الله دومره اوچت مقام ورکړی و، یو به ده کې تقوا وه، دینداري وه، ښایسته عمل و، لیکن بل د مور خدمت پکې و. نو که موږ او تاسې هم دا غواړو چې الله هم ښایسته کړي او عزتمند بږي نو د مور او پلار خدمت کوئ. د مور او پلار زړه مه ازاروئ. د مور او پلار ته ولا تقل لهما اف، اف هم ورته مه ویوه. الله به تعالی عزت درکړي، الله به دې اوچت کړي، الله به دې بچو کې دینداري پیدا کړي، الله به دې ژوند پراخه کړي. نو داسې ډېر فضایل یې ده، خو دا صرف موږ د هغه یو د مثال په طور یو دوه درې څلور خبرې د هغه ذکر کړې. الله پاک دې موږ او تاسې کې د دغه خلکو په نقش و قدم باندې د روانېدو توفیق دې الله موږ له راکړي.